أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض ټول ثنا صفت هغه ذات لره دی چې اول پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع ګرځولی دي فرشتې خاوندانې د وزرو د دوو دریو او د څلورو یزید فی الخلق ما یشاء پیدا هغه سیواوالی کوي په پیدا کولو د دې کې څوری چې خوښه شي ان الله علی کل شیء قدیر بېشک الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها هغه چې کولو کې په خپل مخلوق باندې مهربانۍ خپلې هېڅوک یې منع کوونکي نشته وما یمسک فلا مرسل له من بعده او چې کله هغه بند کړي هېڅوک یې کولاوونکي نشته وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی یا ایها الناس ای خلقو اذکروا نعمت الله علیکم د الله انعامات یاد کې پتاسو هل من خالق غیر الله اشتد الله نه ما سوا داسې خالق یرزقکم من السماء والارض چې تاسو له رزق درکړي د اسمان او د ځمکې نه لا اله الا هو نشته لایق د عبادت خو همدکه ذات دی فانا تؤفکون نو کوم خوا د حق نه ګرځئ منګه سورہ سبا ختم کو سورہ سبا کې منګه په یو واضح مضمون باندې د الله پاک احکامات واورېدو چې هغه د الله پاک د پیغمبر تسلی وه د تابعدارو خلکو دپاره انعامات او د نافرمانه خلکو دپاره عذاب په دې کې الله پاک د خپل قدرت خبرې کوي دا د نزول په لحاظ سره 43 نمبر صورت ته مکی دی او ټوټل پکې 15 آیاتونه دي 15 رکوع دي او 797 یعنی درې کم 800 کلمات دي پکې او 3130 3010 ټوټل حروف دي پکې الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع ټول سره صفت هغه ذات لره دی چې اول پیدا کوونکی فاطر هغه چاته ویلی شي چې بغیر د نقشې د ځایچې او د ډیزاین نه یو څیز جوړ کړي مخکې د هغې ډیزاین موجود نه بس هغې ډیزاین کړي هغې ته فاطر ویلی شي د اسمانونو او د ځمکې جاعل الملائکة ګرځونکی دی فرشتو لره رسلا استازي اولی اجنحة چې خاوندانې د وزرو دي مثنى وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء د دوو د دریو او د څلورو او څومره چې هغه سیواوالي کوي په خپل خلقت کې چې خوښې شي ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی دا یزید فی الخلق نه مقصد څه دی د دې یو ډېره ښکلې ترجمه قاضي ثناء الله فانی فتوی صاحب کړې ده چې الله پاک وایي بعضې فرشتې زما داسې دي چې هغوی له ما 2 وزرې ورکړي دي بعضې له مې 3 ورکړي دي بعضې له مې 4 ورکړي دي او یو د جبریل علیه الصلاۃ والسلام غونته کې فرشته ده چې الله وله 600 وزرې ورکړي دا یزید فی الخلق نه مقصد دا دی یو انسان داسې دی چې الله پاک هغه له جسم ورکړی دی نو بل کس له د هغه نه سیوا ښکلی جسم ورکړی دی یو کس له صورت ورکړی دی نو بل کس له د هغه نه سیوا ښکلي صورت ورکړی دی یو کس له سیرت ورکړی دی اخلاق یې ورله ورکړي دي نو بل کس یې د هغه نه په اخلاقو کې سیوا کړی دی یو کس له علم ورکړی دی نو د بل کس علم یې د هغه نه سیوا کړی دی یو کس یې جاهل کړی دی نو د بل کس جهالت یې د هغه نه زیات سیوا کړی دی په مخلوق کې چې هغه څه قسمه تبدیلي کول غواړي په مخلوق کې چې هغه څه قسمه حالات راوستل غواړي د هغه نه تپوس کوونکي څوک نشته هغه کل اختیار والا دی نو په دې وجه باندې الله پاک وایي مقرب 4 فرشتې ما د مخلوق دپاره رالیږلي دي او د څه دپاره مې رالیږلي دي چې د مخلوق کارونه پرې روان شي لکه څنګه لکه موږ به لږه غونته کې حصه په دې کې نن شب برات له ورکو چې زمونږ فقها وایي دا نننۍ شپه چې کومه ده چې دې ته د شوقدر 15 وایي لکه 12 فروری ده نن 2025 نو دا شپه چې کومه ده په دې شپه باندې د فرشتو اختري
فقها وی په دې شپه باندې د فرشتو اختري. اختر څنګه وي؟ په دې کې الله پاک د مخلوق بجټ وباسي. نظام چې چلیږي نو د دې په باره کې دوه ښکلې اقوال دي. الله پاک یو بجټ د 1000 کالو وباسي او یو بجټ د کال وباسي. لکه موږ خپل حکومت ته ګورو که نه، بعضې وخت کې د کال دپاره بجټ راشي او بعضې وخت کې به مینی بجټ هم راشي د ضرورت موافق. نو دا د کال دا مینی بجټ دی او چې هغه مستقل بجټ دی چې الله یې فرشتو له ورکړي نو د 1000 کالو دپاره والا الله نظام په حواله کړي چې دې 1000 کاله کې به داسې کېږي. نو په دې کال کې الله پاک چې فرشتو ته کم څیز ورکړي نو هغې یې بیا په رمضان شریف کې په لیلة القدر باندې هغه دنیایي امور چلونکو فرشتو ته په حواله کړي چې بس د اوس نه شروع شو، د هغه وخت نه منظور شو او د شب قدر نه پې عمل درآمد شروع شي. او څنګه عمل درآمد پې شروع کېږي؟ په دې شپه باندې په دې کال کې به څومره خلک مري، الله پاک فرشتو ته وی ولیکئ د دې پلان کې دا پکې چالان کې آخرت ته. بس د نن نه فیصله وشوه تر کال تر آخره پورې چې څومره کسان مري د هغې حساب کتاب وشي، څومره مخلوق به ورته راځي. الله پاک د هغې په باره کې علم فرشتو له ورکړي، ولیکئ دا دومره به راځي. رزق به څومره وي، د هر یو په قسمت کې به رزق څومره وي، دومره رزق به خوري. دغه شانتي د انسان د ضرورت چې کوم څیزونه الله پاک هغه ټول چې کوم دی هغه فرشتو ته په حواله کړي او هغې پې بیا عمل درآمد د لیلة القدر نه شروع کوي. په دې وجه باندې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی د بهیقي او د ابن ماجه چې الله پاک دنیایي اسمان ته راشي په شب برات، وی داسې څوک شته چې زما نه سوال وکړي چې زه وله عمر فراخه کړم، چې زه وله عمر کې برکت کېږم. داسې څوک شته چې زما نه د رزق سوال وکړي او زه وله رزق فراخه کړم، او داسې څوک شته چې زما نه د خپلو پریشانو او مصیبتونو د اورېدو سوال وکړي او زه وله مصیبتونه او پریشانۍ ختمې کړم د کال دپاره. نو دا به هغه څوک وي چې هغه دې شپه باندې عبادت کوي. نو د الله د اواز به هغې اوري او هغې به الله پاک ته د دې په باره کې سوال کوي. خو وایي او کسه پکې داسې دي بدبخته چې که هغې 100 پېرې سوالونه کوي او که ځان هغې 100 دړې کوي الله هغې نه بخي او د هغې نه عمر پراخه کېږي، نه رزق پراخه کېږي او نه د هغې مصیبتونه. ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی او حدیث که کمزوري وي نو په فضایلو کې هغه احسن استعمالیږي او ګڼل کېږي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی په شب برات باندې په 15 د شعبان باندې الله پاک دومره مخلوق بخي لکه د بني تغلب ګډې. بني تغلب دا د ګډبنو یوه قبیله وه، د هغې ګډې ډېرې وي. نو الله وایي چې لکه د هغې ګډې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغې ګډې څومره ډېرې دي او د هغه ګډو په شا باندې چې کوم ویښته دي د دې عمره چې کوم دی نو الله خپل مخلوق بخي چې په هغې واجب شوي دوزخ. لکه موږ به مثال سوالو لکه د اسمان د ستورو عمره، په دنیا کې د اونو بوټو د پاڼو عمره، په دنیا کې د موجود څیزونو عمره الله پاک بخانه کوي په دې شپه، خو او کسانو ته نه کوي. دا دومره یو فراخه او دا دومره سخي ذات او کسان نه بخي، دا به څومره ډېر بدبخت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې په دې شپه کې په الله ځان ونه بخو نو د ده نه بدبخته لوی نشته. په هغې کې لومبنی کوم کس دی چې الله نه بخي مشرک دی چې هغه الله سره شرک کوي، الله سره شریک جوړوي. دویم هغه کس دی چې قاتل دی او په ناحق یې قتل کړی دی. دریم شرابي چې کوم یو سړی هغه شرابي دی نو شرابي الله نه بخي. څلورم هغه حقوق الوالدین چې په مور پلار کې تنه یو کس یا دواړه دا خفي، یا ته مور خفي یا ته پلار خفي او یا په دې دواړو کې تنه یو کس خفي یا تنه دواړه خفي، هغه الله نه بخي. هغه ځان سره ارسس جل گئی په دې شپه باندې که هغه ځان تړي الټا الله نه بخي. چې
د مور پلار د داسې پرشر کې ساتلی دي چې مور پلار د خپل نان نفقې او د خرچې او د دوایې تپوس هم د دنه نشي کولی. دې ته نافرماني وي چې زوی ایسیچو دی، د ایسیچو نه مقصد زما دا دی ټاټ باټ کې ګرځي خان دی او پلار یې د بل نه سوال کوي. څومره ما په خپل کلي کې لیدلي دي چې زما پې زړه خوږ شي چې بازار کې لګیا یې سوال کوي. او د پلار د زوی پې دومره پرشر دي چې زوی ته نشي ویلی چې ماله علاج وکړه او ماله چې کوم دی نان نفقه راکړه. او حالانکې دغه یو پلار دا دومره لوی خاندان په یوازې ساتلی دی. الله وایي دې زه بلکل نه بخم. بل هغه کس چې هغه غیبت کوي، نو غیبت والا کس هغه الله نه بخي. او بل هغه کس چې هغه چغلي کوي، دوه کسان یو بل سره جنګوي، نو هغه الله نه بخي. او بل کم سړی چې فضولیات کوي، لکه څنګه فضولیات کوي چې هغه لبې شبې کوي، دا کس دی. لکه پخوا بیا دې ته زمرې وي، خلک ورته اوس شطرنج وایي، داسې یو فضوله لبه کوي چې په ګنټو ګنټو جاري او د هغې هېڅ مقصد نه وي. نو چې داسې فضولیات یو سړی کوي د الله پاک ورکړی شوی ټایم ضایع کوي، الله پاک هغه نه بخي. عایشه بیبي وایي په دې شپه باندې پیغمبر علیه السلام زما کمره کې و، نیمه شپه زه راپاڅېدم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و. ما سره فکر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د بلې بیبي کمرې ته تللی دی. خو چې ما مخصوصه کړم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بلې بیبي کمرې ته نه دی تللی، وتېری. او د احساس خبره به څه وه، پیغمبر علیه السلام به چې په کوم طرف ته هغه طرف کې به داسې خوشبویي وه چې د هغې موږ مثال نشو ورکولی. صحابه به په دې معلومه وو، نو خپلو بیبیانو ته به خود پته لګېده. نو هغه وایي زه لړم علي صاحب پسې، فاطمه بیبي را سره را روانه شوه، حسنین را سره را روان شو، موږ په خوشبویۍ پسې روان شو، جنت البقی ته ورسېدو. په جنت البقی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده دی. جنت البقی هغه خلک ښه پېژني، موږ خو صرف نوم اورېدلی دی، الله دې رحم وکړي چې موږ یې ووینو چې څوک عمرې له حج له تلي. وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده دی او دومره سجدې اوږده کړه، وایي چې زما ذهن کې دا خیال دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ سا وتېره. وایي ما سره غم شو، نو زه زر لړم، نو ما ورته غوږ ورنږدې کړ، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې ای خدای پاکه فإن تعذبهم فعبادک، که چېرې ته وله عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، ستا د څوک رکاوټ جوړېدونکي نشته. خو که چېرې ته یې بخې نو هم ستا نه څوک تپوس نه کوي، نو خدای پاکه ته یې وبخي، دا مخلوق دې وبخي. نو پیغمبر علیه السلام دا دعا ولې کوله؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي رمضان د الله دی، الله وي الصوم لی وانا اجزي به، رمضان زما دی او زه د هغې ثواب ښکاره کوم نه، زه به یې ورکوم. څنګه چې زما ذات خوښه شي. او شعبان زما دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شعبان زما دی، نو پیغمبر علیه السلام به د شعبان روجې لازمن نیسلې. اوس په دې شپه باندې فقها وایي، دا اخیري خبره پکې کوم، فقها وایي چې په دې شپه باندې د مازدیګر د مونځ نه، یعنی د نن مازدیګر نه والې تر سبا تر مازدیګره تر سبا تر ماسخوتنه پورې دا عملونه کیدی شي. کله چا نن قضا شوي د مازدیګر نه، نو هغې سبا مازدیګر هم کولی شي. چې دی به چې کوم دی نه د مازدیګر د مونځ نه والې تر ماښام تر مونځه پورې به دی ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم و چې ته ورسره وویلی شي نو هم صحیح دی، او چې لا حول ولا قوة ویلی شي هم صحیح دی. دا دی 40 پیرې ووایي. نو چې څوک دا 40 پیرې ووایي، نن چا نه دی ویلی نو سبا یې ویلی شي، الله پاک وله د 4 کالو د قبول شوي عبادت ثواب ورکوي. څوک چې د ماښام د مونځ نه پس بیا د ماښام د مونځ نه پس بیا څوک 2 رکعته نفل وکړي، سبا نه ماښام د مونځ نه پسې کولی شي تر ماسخوتنه پورې، او په هغې کې دی 3 پیرې آیات الکرسي او 3 پیرې سوره اخلاص ووایي، نو د هغې هم دوره ثواب دی لکه څومره ثواب چې د دغه 40 پیرې د ولا حول ولا قوة دی، یعنی هغه هم د 4 کالو د قبول شوي عبادت عمره الله پاک هغه له ثواب ورکوي. څوک چې د دغې ماښام د مونځ نه پس، دا ضروري نه ده چې ټول یو کس وکړي، یو ترې وکړي چې کوم چاته اساني نو صحیح ده. یو سړی سورت یاسین 3 پیرې ووایي د ماښام نه والې تر ماسخوتن په درمیان کې، نو په دې ډومبې پیره باندې چې هغه سورت یاسین ووایي نو الله پاک ولا عمر پراخه کوي، په خپلو امزولو کې به وله الله سیوا عمر ورکوي.
چې دویمه پیره باندې وي الله ولا رزق فراخه کوي، په رزق کې به تنګي ني. او په درېمه پیره چې وي نو د دغه کال د ټولو پریشانونو بخلاصي، په دغه مصیبت په دغه کال کې نه راځي. الله پاک به دغه مصیبت نه ساتي. نن د ماسخوتن د مونځ نه پس چې چا 2 رکعاته نفل وکړو او په لومبي کې سوره کافرون وي او په دویم کې سوره اخلاص وي او هغه د فاطمی بیبي علي صاحب او د حسنین روح ته ور وبخل چې د دې ثواب خاص د الله په نامه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فروح دی ورسی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه د علي، فاطمه او د حسنین روح ته ورسی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې فقها دا وایي چې پیغمبر علیه السلام نه دا راغلي دي چې دی به شفارس کوي ماته، او د هغې شفارس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې نه دی غورځولی، آخرت کې به څنګه غورځوي. فوق شفارس به کوي چې دی الله پاک وبخي. په دې شپه باندې چې د ماسخوتن د مونځ نه پس اوس 1500 پیرې درود شریف څوک وایي، هغه درود شریف صرف صلی الله علیه وسلم وایي، دا هم پوره درود شریف دی. نو د درود شریف ثواب خو اسم لا متناهي دی، خو په دې شپه باندې درود شریف هغه د دنیا د مال حل لارې کولاوي. په دنیا کې به دی خوشحالي او د آخرت ثواب یې چېرته تللی نه دی. بل چې په دې کې دی 2 رکعاته نفل وکړي او ساده نفل وکړي او یا که دی تهجد کوي نه هغه تهجد هم کافي دي، که د 2 وکړو که د 12 وکړو نو الله پاک به د دله د سبانۍ روجې مره ثواب ورکړي. چې روژې چا ونیسله خو ډبل ثواب به شي، خو چې صرف دی نن دا نفلونه وکړي که هغه د 2 وکړو که هغه د 12 وکړو نو الله پاک بوله د سبانۍ روجې مره ثواب ورکړي. او د سبانۍ روجې په باره کې 2 اقوال راغلي دي. یو دا چې سبانۍ روجه چا ونیسله نه فرض ده نه سنت ده، مستحب ده. فرض واجب سنت نه ده، لازمی نه ده، مستحب ده، نفلی ده، ځکه ثوابونه سیوا دي. دا رس قیمتي ده. نو الله پاک به د هغې په بدل کې یو قولدار چې د 4 کالو د قبول شوي روجو دله ثواب ورکړي، او دویم قولدار چې الله به ورته د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. نو په دې کې چې موږ هر یو عمل وکړو نو دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قول کې راشي چې په دې شپه باندې چا لږ همت وکړو نو الله پاک به وبخي، او چې په دې باندې چا همت ونه کړو په دې باندې ونه بخلی شو نو هغه دې بیا د بخښنې تمه نه کوي. نو چونکې موږ خو نن سبا موږ ته ماحول ټول مذهبي ماحول دی، دینی ماحول دی، او موږ خبره اورو او عمل پې هم کوو. دا زمونږ یو خوش قسمتي ده. نن سبا دین دومره عام شوی دی چې زمونږ په دماغو کې کیني، زړه ته مو کوزېږي. نو په دې کې چې چاته کوم یو اساني نه هغه ویل پکار دي. او که یو سړي ته چې کوم دی نو ټول ګران یو هېڅ هم وله نه ورځي چې هغه صرف د سوره اخلاص ورد په دې کې وکړي نو د سوره اخلاص دا ورد د هغه دپاره کافي دی، ځکه چې د 3 پیرې د ټول قرآن مجید د ختم عمره ثواب دی. نو چې دی دا کم از کم 100 پیرې ووایي نو الله پاک بوله د دې شپې هغه برکاتو کې پوره حصه وکړي، د شپې هغه برکات به دته حاصل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.